میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کی بہت ہی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی اگر یہ بات جناب باجوہ کو ملی تھی, اور میرے ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں کسی زمانے میں. ان کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے کچھ عرصہ تک کس قسم کی بےہودہ بات ریفر ہو رہی ہے. اور اگر میری انٹیگریٹی کا ایک آرمی چیف کو نہیں پتا, میں 29 سال میں پالیٹکس میں ہوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ بہت ہی ان کی ایبلٹی جو ہے وہ کوشچنیبل ہے. اللہ کے فضل سے چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کی کوئی irregularity نکال کے دکھائیں, اور ان کے ماضی کے جو کولیگز ہیں وہ یہ کنفرم کر کے اور بہت میراتھن قسم کی فرانزک آڈٹس اور ہر قسم کی چیکنگ کر چکے ہیں. تو بہت ہی فضول بات انہوں نے کی ہے. سر کون کس کو کہتا تھا وہ محلی جنرل قمر باجوہ اپنی میموری پہ ذرا زور دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب ہی جو ماسٹر بنتے ہیں ایک دوسرے کے جو ہے فیلڈ میں گھس کے اپنے یعنی اپنے ڈاکٹرائن دینے اور اپنے انٹرپریٹیشن دینے, اگر ہم اس سے باز رہتے تو شاید آج پاکستان ہم نے آدھا نہ گوایا ہوتا. آج تک ہم نے جو ہے وہ سیاچین کو نہ گوایا ہوتا. آج تک ہم نے کارگل میں گھسپائی نہ دیکھی ہوتی. آرمی چیف کی صحافیوں سے ملاقات ابھی بھی خبریں بنا رہی ہے. جاوید چودھری جو ایک سیزنڈ صحافی ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں کی. اسحاق ڈار صاحب اس کالم کے ایک حصے کا مرکز ہیں. ان سے متعلق کافی ساری باتیں ہوئیں اور بعض باتوں کا تعلق تو چونکہ پاکستان کی ریپوٹیشن سے ہے, پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے استعمال سے ہے. الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو څنګه تاسو ته پته ده د اسحاق ډار راغی وزیر خزانه کو اوس بیرته, نو موږ په دې خبره باندې اوس نه پوهېږو چې یاره به په دې باندې مخکې چې څنګه کیس شوی و آیا هغه خلک په غلطه دي که نه, اسحاق ډار په رښتیا دا کرپشن کړی و که نه, د دروغ الزام یې پرې ولګوو. د ملک په دې حالاتو باندې خو موږ ټوله پوه نه شو چې بهی دلته نه څه قانون شته نه څه دغه شته. بیا یو داسې قانون پاس کول چې د چا باندې د 50 کروڑ روپو چا کرپشن کړی په هغه باندې به کیس نه جوړېږي, نو بهی دا د ملک له هرې نقصان منتقل کړی دی. ټولې ادارې دې غټو ادارو په دې باندې الزام لګولی چې د پاکستان مشیت چې تا چا تباه کړی دی دا د اسحاق ډار صاحب تباه کړی دی. ښه اوس یې بېرته راوستو, نو زمونږ غټو ادارو ته دا دغه دی چې یا خاص کر زمونږ چیف جسټس ته چې کله عمران خان دغه وایستو رولینګ په اسمبلی کې رولینګ دغه شو دا او ته دغه سو موټو ایکشن وایستو چې بهی سو موټو زمونږ چې د قانون د بلاتر څوک نشته او د عمران خان حکومت دی ډسمس کو. خو د دې خبره دا خلک هم کېنوه که نه, سو موټو واده چې بهی په چا باندې د 50 کروڑ روپو پورې چې ټوټل کیسونه نه ختم شوي تاسو په قانون نه بدلوئ, نه بهی نه جج غږ کوي نه نورې ادارې غږ کوي. نو بهی دا ملک پته نه لګي په دې کې سره باندې داسې یو ټوټل زور په غریب خلکو نه دی, ځکه چې دا خلک خو بېرته راغله او دا خو هغه ډاکوان دي چې سم ډاکوان دي که نه. یو سړی چې 15 کاله ځان یې په بیمارۍ که دا صفا وي دا په بیمارۍ باندې نه تښتېدی. ښه چې صفا نه دی, ادارو په الزامات ولګول, کیسونه بي دي او دغه دي, او اوس راغلی دی او هغه نن وزیر خزانه کو. ولې په پاکستان کې نور څوک نشته داسې چې داسې تکنه که صرف دا یو تکنه دی؟ نه, دا تکنه نه دی, بس دا د یو منی لرننګ دپاره یو خبر یو لاین صفا کوي چې پیسې به بار ته څنګه وباسو او لکه دغه به څنګه ګپلې به څنګه کوو, کرپشن به څنګه کوو. دغه د مریم نواز تاسو په دې ګورو وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم ته وایي چې یار زما چې کوم دغه د داماد دی د دې له نیمه مشینري راغلی دی انډیا نه نیمه نور راواړوه, نو دغه شی دغه د مریض آرډر راوستو چې پیسې به څنګه اړوي څنګه به کوي, نور هېڅ هم نشته. زمونږ بیا غټو خلقو ته غټه ادارو ته چې کومې غټې ادارې دي بهی په دې باندې ایکشن والی. دا سره مزاح خبره نه ده او نه دا د سره مزاح کیل دی چې بهی دا ملک دی زمونږ, دا ملک به سبا ډېر غټ نقصان ته به لاړ شي. دا والسلام.